الله كلام الله قرآن عظيم ختم بسلسلة بدي محفل پاک کی مونگا شامل ہو اللہ رب العزت دې ماشومانو ته او د دې والدینو او اجدادو ته د دې قرآن حکیم د ختمولو د ثوابونه او اجرونه نصیب وګرځي او تاسو ته الله رب العزت توفیق راکړي چې الله د کلام خدمت وکړو او د هغه د کائنات کی نور مخلوقات دا رسول تاسو موږ کوشش او سعی وکړو آیات کریمه تاسو مخکې تلاوت کړو الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم الله رب العزت تا علم درکړو ما لم تكن تعلم چې تاسو دې نمخې په هغه باندې خبر نه وئ تاسو ته علم نو او الله تاسو ته درکړو وكان فضل الله عليك عظيما او په تاسو باندې د خپل رب ډېر لوی فضل او کرم او احسان عزیزانو الله رب العزت دا کائنات پیدا کړی دی او دا کائنات کې الله رب العزت یو خاص قوانین اصول جاری کړی دي د اسمانونو پیدایش د ځمکې پیدایش نه بعد که دا ځمکه یو خاص قانون باندې دا ګرځي چکر وهي که سپوږمۍ ده هغه په یو خاص اصول او قانون باندې چکر وهي ګرځي که دا لمر دی دا یو خاص اصول باندې قانون باندې دی هم ګرځي د کائنات هر یو جسم یو خاص اصول یو خاص مدار کې الله فرمایي دا شما پیدا کړی دي او دی ګرځي الله فرمایي کل فی فلک یسبحون دا ټول هر یو خپل مدار کې لګیا دی روان دی ګرځي او لمبوهی روان دی د کائنات لپاره الله رب العزت قوانین جوړ کړي بارانونه کېږي یو خاص قانون باندې کېږي ورځ او شپه راځي یو خاص قانون باندې راځي موسمونه بدلېږي یو خاص قانون باندې بدلېږي دې قوانینو ته په علومو کې علوم تکوینی ورته وایي علوم تکوینی د تکوین ویل کېږي کائنات ته د کائنات چلولو لپاره الله څه قوانین جوړ کړي دي بیا فرشتې مقرر کړي دي هغه فرشتو ته الله رب العزت چې خپل کار حواله کړی دی د ټول مقرر فرشته جبرئیل امین ده هغه ته الله رب العزت د ټول فرشتو لاندې فرشتو دا سردار جوړ کړی ده او د لاندې فرشتو په ذریعه باندې الله د ټول دنیا د کائنات دا نظام چلوي نو جبرئیل امین د ټول فرشتو سردار ده د کائنات د ټول انتظام کوونکی ده چې الله رب العزت په دې کائنات کې کوم امر نافذ کول غواړي الله جبرئیل امین ته حکم کوي او هغه چې د الله دا حکم بیا ټول فرشتو ته رسوي او بیا چې په دې دنیا کې هغه قایمي تاسو مشهور حدیث شریف اورېدلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله الله فرمایي زه یو بنده سره محبت شروع کړم نماز کې ذکر اذکار کې عبادت کې زه سره محبت شروع کړم نو چې دې کله ما پټ یادوي نو زه دې په پټ نعمتونو کې یادوم کله چې دې ما په مجلس کې یادوي بیا زه دسره محبت کوم جبرئیل امین ته حکم وکړ چې زه دې بنده سره محبت کوم او جبرئیل دې سره محبت شروع سبحان الله کله چې دا بنده نور د ما ذکر کوي ما سره محبت زیات کی زه جبرئیل امین وروړم هغه ته فرمایم نبی اسلام فرمایي چې الله فرمایي او جبرئیل امین ته وایم چې د ملائکه اسمانونو کومې ملائکې دي مقربین فرشتي دي ملائکه اعلی دي حقیقت د ما دا خبر ورسوه چې دا بنده سره الله رب العزت محبت کوي او زه جبرئیل هم سره کوم او تاسو سره محبت شروع سبحان الله او کله چې نور الله ته محبوب شي الله رب العزت بیا فرمایي جبرئیل ته چې دا زما خصوصي بنده دی دا زما محبوب دی زما ولی دی زه
د ولی محبت تعظیم او احترام پکې واچو هغه فرشتي باندې راکوشي او د انسانانو په ذکرو کې د موږ د نیکانو او احترام او محبت تعظیم احترام د فرشتي پکې واچي نن که تاسو موږ انبیاء کرام سره محبت کوو صحابه کرام سره اهل بیت اطهار سره محبت کوو او امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره محبت کوو او صفات رحمۃ اللہ علیہ سره محبت کوو دا مخکې څنګه مخکې تیر شوي دي بعلمو کې تیر شوي دي لیکن الله رب العزت تاسو زموږ په زړونو کې د دغې اولیاء کرام محبت تعظیم احترام یا شوی څه ورسره محبت سبحان الله دا قوانین دي ته وایي قوانین تکوینیه او د دې چې کوم علم دی دې ته وایي علوم تکوینی ورته ویل کېږي او بین الله رب العزت د دې کائنات کې د دې قوانینو سره الله شریعت نازل کړو انبیاء کرام او سلسله نازل کړه او الله رب العزت باندې باندې کتابونه صحیفې او وحی نازل کړه او الله ورته د خپل معرفت حقیقت عقاید عبادات طریقې ورته خودلې د اسلامي شریعت اصول ورته خودل د نکاح طریقه خودلا د طلاق طریقه خودلا د حلال رزق ګټلو طریقې ته الله رب العزت د شریعت علوم خودلې دي نو دا اولیاء کرام او دا مشایخ اسلام او محدثین مفسرین او فقها دا علماء دي سره دي د انبیاء کرام او د علم شریعت د علم د حاصلې او دا بیا تاسو موږ ته ټول درکې او د الله په شریعت باندې لګیاو عمل وکړئ سبحان الله سبحان الله عزیزانو تاسو ته وایم چې دا دوا علوم چې دي دوه قسم علوم اهم دي یو د علوم الشرعي ورته وایي چې د شریعت علم دی انبیاء کرامو ته ملو شوی دی او دویم چې دی هغه تکویني علوم دي چې الله رب العزت دا د فرشتو په ذریعه باندې په دنیا کې په کائنات کې نافذ کړی دی مخکې کې څومره انبیاء کرام الله نازل کړي دي هغې ته الله رب العزت د شریعت د علم ورته ورکړی ٹھیک ده جی تاسو په بني اسرائیل کې د ټول معزز مکرم او مشهور پیغمبر حضرت موسی علیه السلام دی ٹھیک ده جی موسی علیه السلام یو ځل تفاسیر کې راځي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وعظ نصیحت کولو یو امتی باسدلو اول عرض کې موسی علیه السلام نن وخت د ټول لوی عالم څوک دی نن د دې زمانه د ټول لوی عالم څوک دی او ته فرمایي موسی علیه السلام فرمایي چې په نن زمانه کې ما ته د خپل ځان لوی عالم نه ښکاري ما ته معلوم نه دی چې ما دا څومره علم راکړی دی چې داسې علم به بل چا ته ورکړی وي نو هغې رښتیا وویل ځکه چې موسی علیه السلام ته الله په تورات شریف نازل کړی او ډېر لوی علوم الله رب العزت هغې ته ورکړي وو نبي علیه السلام فرمایي امام شافعي صاحب فرمایي چې الله رب العزت هر یو نبي ته دومره علم ورکوي چې څومره د هغه د امت علم وي په ذهن کې څومره سوالونه پیدا کېږي د هغه ټول سوالونو جوابونه او د هغې علوم د الله رب العزت د هغې قوم نبي ته ورکوي سبحان الله نو بني اسرائیل چې ډېر لوی قوم او موسی علیه السلام د هغې پیغمبر الله رب العزت د شریعت ډېر لوی علم موسی علیه السلام ته ورکړ تاسو زما دې خبرو ته وخت دی چې کله دې دا خبره وکړله تفسیر کې راځي چې الله رب العزت ورته وحی وکړله الله ورته وفرمایل چې ای زما کلیمه ای کلیم الله تا ته ما ډېر لوی علوم درکړي دي خدا یو حصه ده د علومو یو حصه ده چې دا د شریعت علوم دي او داسې علوم شته چې هغه مې تا ته نه دي درکړي هغه مې تا ته نه دي درکړي هغه وایي یا الله نور هغه چا ته ورکړي الله ورته ما یو خصوصي بنده دی زما یو خصوصي بنده دی په دې زمانه کې هغه ته ما چې دی دا خصوصي علم ورته ورکړی دی تکوین علم مې ورته ورکړی سبحان الله موسی علیه السلام یا الله زه دغه علوم زده کول غواړم دغه شخصیت سره ملاقات کول غواړم په تفاصیل به پنځلسمه سپاره کې شپاړسمه سپاره کې پنځلسمې په آخر کې په شپاړسمې په شروع کې الله د مواقعه ذکر کړې ده او سفر د خضر علیه السلام واقعه ده چې موسی علیه السلام خضر علیه السلام سره ملاقات لپاره روان شولو الله فرمایي فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما موسی علیه السلام او د هغه امتی یوشع علیه السلام دا دواړه د روان شول او دې دواړو وموندلو یو شخص بنده خصوصي بنده الله فرمایي زموږ په بندګانو کې چې هغې ته مونږ خصوصي علم لدنا علما د خپل طرف نه
الله چې خضر علیه السلام ته د خپل طرف نه خصوصي علم ورته ورکړی. عزنا علم کوم یو هغه وی علوم تکوینیه د تکوین د کائنات علم. لکه سبا وسکیږي بل وسکیږي دا شی به چې دا سره په کله مړي دی به چې دی چې وی چې دی بسکي او دا ځای چې دی دا داسې دی او چې لس کاله تیر شي شل کاله تیر شي دا ځای به څنګه وي. دا د راتلونکي زمانې باره کې د دې کائنات باره کې علم دی. دا علم الله رب العزت دې فرشتو ته ورکړی وي. لکه 15 شعبان باندې الله زموږ او ستاسو د راتلونکي کال رزق او زموږ ټول معاملات فرشتي دي خصوصي هغه فرشتو ته حواله کېږي او هغې موږ ته بیا رزق راکوي چې چا رزق ختم شي د هغه بد راشي نو هغه ته بیا بد ورته ورکوي. نو 15 شعبان باندې زموږ د عملنامې یو خاص قسم د عملنامې دا د فرشتو ته حواله کېږي. همدارنګې فرشتو ته الله رب العزت دا علم ورکړی دی چې دې رزق تقسیموي. میکائیل علیه السلام د هغې مقربه فرشته ده، د هغې بېګانه فرشته ده. داسې الله چاته مټ ورکوي نو هغه اسرائیل علیه السلام ته دا علم ورکړی دی او هغه ته اختیار ورکړی دی هغه انسانانو نه پیریانو نه فرشتو نه هر یو نسل ته چې دی هغه روح اخلي الله هغې ته دا علم ورته ورکړی دی او دا طاقت یې ورته ورکړی دی. عزیزان خضر علیه السلام ته الله تعالی د فرشتو د علم علوم تکوینیه ورته ورکړي. چې کله موسی علیه السلام پیلو شروع ملاقات شروع او موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه د بني اسرائیلو پیغمبر یم او تاسو ته چې الله کوم علم درکړی دی هغه زه زده کول غواړم. دې ورته وفرمایل عرض کوي خضر علیه السلام عرض کوي چې موسی علیه السلام تاسو ته الله چې کوم علم درکړی دی دا چې کوم علم درکړی دی په هغې باندې تاسو عمل کوئ او زما چې الله کوم علم راکړی دا ته نه دی درکړی تاسو ما سره صبر نشئ کولی. تاسو ما سره صبر نشئ کولی. زما د علم دا ستاسو د شریعت د علم مخالف دی. د هغې د وجې نه چې دی تاسو ما سره صبر نشئ کولی. موسی علیه السلام فرمایي چې زه به تاسو سره صبر کوم. دوی دواړه روان شول او مخامخ چې ګوري سمندر راغلو. دواړه په کښتۍ کې کېناستل. تاسو دا واقعه اورېدلې ده. زه صرف تاسو ته وایم چې دغه موسی علیه السلام خو د مقرب د الله رب العزت محبوب پیغمبر او د بني اسرائیلو د ټولو عظیم الشان پیغمبر ته الله ډېر علوم ورته ورکړي وو. خو کوم علوم یې ورکړي؟ علوم شرعیې ورته ورکړي وو. د شریعت علوم یې ورته ورکړي وو. او د خضر علیه السلام دا د بني اسرائیلو په قوم کې د الله یو ولي وو او د هغه په نبوت کې چې دی اختلاف دی چې آیا دا نبي الله رب العزت یو قوم ته لېږلی او که نو لېږلی. لیکن هغه دواړه شخصیت مختلف دي. دواړو شخصیت ته مختلف علوم میلا شوي دي ورته. نو تاسو ته پته ده چې خضر علیه السلام هغه کښتۍ سوری کړه. د کښتۍ خلکو یتیمان مسکینان وو. هغې موسی علیه السلام سره او خضر علیه السلام سره احسان وکړو کریم دیوانه ویستله او د هغې په بدل کې خضر علیه السلام ورته کښتۍ سوری کړه. بیا چې مخکې لاړل یو ماشوم ښایسته ماشوم و معصوم و د الله په هغه باندې ذمهواري نشته سوال جواب یې نشته. او خضر علیه السلام ورغلو او ماشوم یې سر ته وکړو او هغه یې مړ کړلو. او بیا یې مخکې یو لاړل یو علاقې ته او دوی وګیو دغې خلکو نه یې مېلمستیا وغوښتله. دغسې خلکو له مېلمستیا ورنه کړله او خضر علیه السلام وکتل چې یو دیوال راپروزي. نو هغې ودرېدل او هغه دیوال یې خړه وکړله او هغه دیوال یې جوړ کړلو. یا یې په کرامت باندې جوړ کړلو او یا یې چې دی په کسب باندې کوشش یې خړه یې جوړه کړله او هغه زوړ دیوال چې نږدې و چې راپروزي هغه دیوال یې چې دی ډېر کړلو د هغې ډېر وکړلو او هغه یې صحیح سلامت کړلو مرمت یې وله وکړلو. موسی علیه السلام په دې درېو واړو سوالونو باندې څه کوي؟ په هغې باندې سوال کوي چې دا تاسو دا کښتۍ ولې سوری کړله حالانکې دې موږ سره ښېګړه کړې وه او تاسو چې دی دې سره ښېګړه ونه کړله د هغې الټا مو ورسره کړل کښتۍ ولې سوری کړله. او دا ماشوم خو دی خو ډېر معصوم دی. نو تاسو چې دی ډېر غلط کار وکړلو چې دی د نن روح واخیستلو او داسې دګي ختمه کړله او دغې علاقې دې خلکو زموږ مېلمستیا ونه کړله او تاسو بغیر د څه عوض او د بدلې نه که تاسو غوښتلی نو موږ په دې باندې مزدوري اخیستې وه په دې باندې موږ دې نه ډوډۍ خوړلې وه او دیوال به ورته ټینګ کړی و. خضر علیه السلام ورته عرض کوي چې ای موسی علیه السلام په دې درېو واړو خبرو کې د الله ډېر لوی حکمتونه دي. دغه کښتۍ چې مسکینان وه او بادشاه ظالم را روان و او چې کومه کښتۍ صحیح سلامت لیدله هغه یې قبضه کوله. نو ما دا سوری کړله دې مسکینانو لپاره بادشاه به راشي
پوری سی قبضه بکی او دا کشته چونکه سوره بوی دا بپریږدي دی به په تخته بدله کړي سبا به چې د خپل ځان لپاره استعمالوي او دې نو فایدې به راشي ما ورسره احسان کړی دی ما ورسره ښېګړه کړې سبحان الله او دا ماشوم په نصیب کې په قسمت کې دا دي چې دی به چې لوی شي دی به کافر وي او د والدین نیکان خلک دي دې چې کله لوی شي د خپل نیکان خلک والدین به دی به اسلام نه غواړي او دی به دې سره کافران شي او دا پرېوړه به چې جهنم ته لاړ شي نو ما څه چلو کو ما دا ماشوم مړ کړو د دې ته به الله دې والدین ته الله رب العزت یو بل بچی ورکړي چې هغه به نیک او مؤمن به وي نو هغه لوی شي د والدینو خدمت وکړي نو الله رب العزت به دا ماشوم دې غلاړ شي دې هم جنت ته لاړ شي او هغه بل ماشوم چې پیدا شي هغه به لوی شي د والدینو خدمت وکړي مؤمن به وي نو هغې درېواړه به چې د جنت ته لاړ شي دا څلور خاندان دا مور او پلار او دا به زامن دا ټول به چې دی الله رب العزت به جنت کې داخل کړي نو ورسره ښېګړه کړې سبحان الله جهنم نه جوړ شوی دی او دا دغه دیوال چې دی دا د یو یتیمانان دي ماشومان دي د هغې مشر هغې والد صاحب یا نیکه یا ورنیکه په متفاصلو کې راځي چې اوومه پېړۍ کې یا اولسمه پېړۍ کې یو نیکي تېر شوی دی او نیک انسان و د هغو برکت باندې الله رب العزت دې سره ښېګړه کول غوښتل د هغه په وسیله باندې نو دا دې دیوال کې دا زوړ دیوال را پرېوتلو په دې کې چې دی خزانه پرته ده او دا اوس ماشومان دي دا دیوالو سره پرې راپروزي هغه خزانه به روزي د دې تر زامن به تر قرآن به دا خزانه دې واخلي دا ماشومان به هم داسې غریب پاتې شي نو الله دا اراده وکړله چې دا دیوال موږ اوس جوړ کړو او کله دا ماشومان لوی شي نو بیا به چې دی الله رب العزت دا دیوال راډر کړي او دا خزانه به روزي او ماشومان به لوی شي وي دا خزانه به ورته میلو شي هغه به دا استعمال دا تاسو ته یو واقعه د قرآن حکیم د یادښانۍ درباره وکړله دا الله رب العزت خضر علیه السلام ته علوم تکویني ورکړي او موسی علیه السلام ته الله علوم تشریعي ورکړي لیکن زموږ د استاد واقع مولا احمد مشتبه محبوب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت دا ټول کائنات د چا د خاطر نه پیدا کړی دی د چا د خاطر نه الله قلم پیدا کړی دی د چا د خاطر نه الله رب العزت لوح پیدا کړی دی د چا د خاطر نه چې الله دا لوی عرش جوړی دی د چا د خاطر نه چې الله دا کرسي پیدا کړی ده د چا د خاطر نه چې الله دا اسمانونه پیدا کړی دي جنتونه پیدا کړی دي دوزخونه پیدا کړی دي دوبای پیدا کړی دي د ځمکې سمندرونه پیدا کړی دي د دغه محبوب پیغمبر ته الله رب العزت دا شریعت علم ورته ورکړی دی او د تکوین علوم هم ورکړي سبحان الله امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا یو بهترین کتاب دی یو رساله ده بهترین دا غي نامه ده الباهر في علوم الظاهر والباطن الظاهر ښکار دلیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علوم لپاره چې هغه کې نبی علیہ السلام د الله د شریعت علم ورکړی دی او د علم تکوین علم ورکړی دی ظاهر او باطن دا ټول علوم الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي ځکه الله فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم اے زما محبوبه ستاسو ته هغه علم درکو چې کوم تاسو مخکې نه ورپتا او الله پتا باندې ډېر لوی فضل او کرم او احسان یو مثال درکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دې حکم راغلی دی چې څوک غلا وکړي غلا نو هغه لاس کړي مدینه منوره قرآن کې الله حکم نازل کو السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكال الله غل سره او غل خزا د هغې نه تاسو لاس کړئ چې کله غلا وکړي دا سزا او بدله د هغې عمل چې د دواړو د غلا عمل یې کړی د هغې په سزا کې لاس یې کړئ اوس د نبي علیه السلام په دربار کې یو غل پیښ شو صحابه کرام غل ونیولو چې کوم امر بالمعروف نهي عن المنکر وعلى صحابه کرامو کوم پولیس وو او هغې د مدینه منوره کې د اسلامي شریعت نافذ کولو لپاره مقرر وو هغې یو تن ونیولو چې هغه غلا کړې وه نبي علیه السلام تشریف فرما دی رایې وستلو او نبي علیه السلام ته مخامخ عرض کړي هغه صحابي چې یا رسول الله دې سړي غلا کړې ده دې سړي غلا کړې ده څه سزا ورته ورکړو نبي علیه السلام ورته فرمایي سر یې کړئ څه چلو کوي سر یې کړئ اوس قرآن کې حکم دی قرآن کې حکم دی چې غلاو کې سړی او ښځه نو لاس دې کټ کړي او نبي علیه
صحابي حیران شو او بکر صدیق سے تشریف فرما دے هغه حیران شو او صدیق سے ورته عرض وکړو یا رسول الله سلام دې سړی غلا کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم بیا د ابو بکر صدیق سے دې لږه چې توجه ورنکړه خبره ده هغه چې نبی اسلام بیا څه خبره لري شروع شوې هغه صحابي ولاړ دی هغه بیا عرض کوي یا رسول الله دې سړي غلا کړی دا څه چل ورسره وکړو نبی اسلام فرمایي بیا فرمایي نبی اسلام سر کې کړ او صدیق سے چې هغه بیا عرض کوي یا رسول الله دې سړي غلا کړی دا دغه چې قران حکیم کې راځي چې قاتل سړي قتل کیږي او سړی قتل کیږي په شریعت کې یا هغه غلا کړی یا هغه واده کړی او هغه باندې باندې د زنا وکړه او څلور سړي ته واهن باندې باندې هغه بچی هغه قتلېږي یا سړی بغاوت کوي فساد کوي په ځمکه کې هغه بچی قتلېږي یا سړی د اسلام نه بهر شي نو هغه سړی قتلېږي نو چې چا دا ګناهونه نه کړی دا حدود په دغه باندې نه قایلېږي نو دا انسان چې دې بنشي قتلوي او چې غي کړی دا هغه د خلاص کړو دي بیا په درې سره باندې صحابي بیا راځي یا رسول الله دې سړي غلا کړی د څه سزا ورکړو نبی اسلام په درې سره ورته وي چې سر دې کټي او صدیق سے راځي یا رسول الله دې سړي خو غلا کړی دا نبی اسلام فرمایي لاس دې کټي په درې سره باندې نبی اسلام او فرمایي لاس دې کټي هغه سړی بوتلو هغه لاس کټو غیبی ولا سکن یا د نبی صلی الله علیه وسلم وصال شروع ابو بکر صدیق سے خلیفہ شروع آپ فرمائی چې کله خلیفہ شو د هغه نه بعد چې سو مدتیر شو هغه سړی بیا غلاو کړل بیا گیر شروع چې یو لاس یې نشته دا یو لاس یې صحیح دی خپې صحیح دی دا سړی بیا دوباره غلاو کړل چې دوباره غلاو کړل ابو بکر صدیق ته پیښ شو د غلا لپاره سزا سو قرآن کې هم دا لاس کړو ابو صدیق سے حکم کو لاس سے کٹ کے راو لاس سے کٹ کے اغلا بغیر لاس کٹ کو ځوان سونه کٹ دي هغه نه بعد دا سړی ابو صدیق سے په دور کې بیا د درې زمانه راو کړه چې کله پېښ شو اوس ولاسونه کټو په داخله کې کټ کې بیا د اخوا کټ کړه پس له دې بیا راو کړه دا ابو صدیق سے بیا فیصله وکړه چې دنه دا خپل خپل کې کړو خپل به کړه اوس په دا سره په به باندې د زراور په دې رسیدلو بیا چې د چانه د کورنا په خلکی چې دې سو واره وا یا راته وا سسرو هغه سړي چې دې بیا دومره کوم دې سرو آی په خلکی په ټکړې دي او په وای باندې روان دي کورنا راټولې او روان دي بیا دې په ځل باندې بیا غیر شروع دې چې کله په سړي څخه تمامه راوستلو او په سړي څخه په هغه وکړل نو دا په سړي څخه په جړا شو جړل دومره وجل او یا الله ما ته معفو کړي یا الله ما ته معفو ما کومه لوی ګناه کړی و ما کومه لوی ګناه کړی و صحابه کرام تابعین ورته وي ابن مؤمنین تاسو څه ګناه کړی دا تاسو چې ګناه نه کړی تاسو څه ګناه کړی دا هغه فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دربار کې دا سره پیښ شو او نبی اسلام په دې باندې شفقت وکړ الله ته خصوصي علم ورکړو چې دا د دې مسلې د راټول کې دور کې ولې څه کوي نبی اسلام په دې باندې شفقت کول مختل او په دې خلکو باندې نبی اسلام رحم کول مختل چې د تکلیف نه رسیږي او دا سره چې دا سره سر ته کټ کړی غلا او دې په تقدیر کې دا دې په بار غلا کوي نو دې په چې دا سر چې دې کټ کول د اصل علاج دی او دې په تکلیف نه بچي د نور لاسونو خو کټول د دې نه بچي دا سر کټي نو هغه وسدي سه حکم کوي چې دا سر کټي نو پینځم سره باندې بیا سر کټلو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم با کله چې فیصله کوله نو عمومي فیصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق کړی او کله نبی صلی الله علیه وسلم چې الله نور علوم ورکړي دي او کوم ورته الله رب عزت کوم اختیار ورته ورکړي دي هغه اختیار په نبی صلی الله علیه وسلم استعمالولو او د هغه په رڼا کې نبی صلی الله علیه وسلم فیصله کوي چې هغه د عام شریعت مطابق چې نه وي لیکن الله رب عزت صلی حبیب پیغمبر ته خپل خصوصي اختیار نصیب کړي سبحان الله اقول عزیزانو قرآن حکیم کې د چارو جو خورلا تکسر چارو جو خورلا آبادوا میاشتې مسلسل روزي نیسي فکر شي قرآن حکیم کې دي مسلسل روزي ونیسي او روزي دې نشي نیولې نو بیا به څه کوي بیا به چې
السلام ورته فرمایل بیا څوکا بیا شپږو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه شپږو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه یا ورته جامې ورکړه یا ورته جامې ورکړه یا غلام آزاد کړه هغه رسي یا سلام زه خو غریب نه ما سره ډوډۍ شته نه ما سره جامې شته او نه ما سره غلام چې زه غلام آزاد کړم ما سره هېڅ نشته نبي اسلام فرمایي کښېنه چې کله کښېناستو لږ وخت تېر شو چې یو ټوکری وړه د کجورو ټوکری او د نبي اسلام په دربار کې پېښ کړه یا رسول وسلم دا ما تاسو لپاره روړې ده نبي علیه السلام چې کله ټوکري ولیده حکم یې وکړ څه شو هغه صحابي چې هغه روژې خوړلې ده هغه څه شو دغه صحابي پاڅېدلو نبي علیه السلام ورته فرمایي دا ټوکری واخله هغه راغله ټوکری واخیستلو چې ته یې کړه نبي اسلام فرمایل په دې مدینه کې چې کوم دا غریبانان دي په دې غریبانو باندې تقسیم کا الله بستا دا کفارات هغه رجوع کی قبول کړي هغه د هر بچو چې کله د ټوکرای واغستله نو وی عز بشیار وسلم زمانه غریب سره د دې دوه ګروپ ترمنځ د سره شته د ټول زیات غریب یم نبی اسلام مسکیشن ورته فرمایل زه خپل بچو له اوسه خپل کور د یو خپل بچو باندې خلاص تا کفاره په دې باندې ادا شو سبحان الله الله رب العزت دومره وته اختیار ورته ورکړی دی قرآن حکیم کې دي چې کله یو معامله کوي نو تاسو به ګواهان دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې به ګواهان جوړوئ عام معامله کې به دا جوړېږي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن طهور من الشهداء الله فرمایي چې کله معامله کوي نو ګواهان دوه سړي جوړوي که دوه سړي وي یو سړی دوه ښځې دی چې تاسو کې راځي چې دی ګواه جوړ شي او دغه وخت کې نبی علیه السلام یو ځل په لار روان دی او یو باندې شو هغه سره یو اوښ ورسره نبی علیه السلام ورته فرمایي اوښ خرڅې هغه ویل او زه خرڅوم نبی علیه السلام یو متعین قیمت ورته وویلو چې دا مثلا په لس زره باندې خرڅې هغه ویل او په لس زره باندې خرڅوم نبی علیه السلام فرمایي چې دا اوښ راوله مدینې منورې ته داسې چې کور ته لاړ شم ما ته راوله زه به تاله لس زره دینار درهم درکړم درته او دا به ته ما ته راکړي هغه ویل ډېره ښه ده نبی علیه السلام د مخکې راغلو او دغه باندې چې اوښ سره بارا روان دی چې کله دې مدینې ته ورسېدلو مدینه ښار کې روان دی صحابه کرام چې اوښ ته وګوري ورته وایي دا خرڅې د زړه کې وایي چې او په څو باندې علي هغه ورته وایي په 12,000 باندې زه اخلم بل ورته وایي 15,000 باندې اخلم بل وایي په 10,000 اخلم اوس د دې باندې چې په زړه کې لالچ را پیدا شولو چې نبی اسلام ما ته خو مخامخ شخصي چې هغه ما ته 10,000 ما خبره کړې ده او دې ما ته 10,000 کې 10,000 راکړي زیاته راته راکړي راغلو د نبی اسلام کور ته او اواز یې وکړ چې محمد صلی الله علیه وسلم که تاسو ما په 10,000 باندې دا اوښ اخلي نو واخلئ هغه بل ټایم چې دی ما په 10,000 باندې اخلي زه بیا هغه له ورکوم نبی اسلام بهر ووتل نبی اسلام وفرمایل چې باندې شي دا اوښ ما تا نه په 10,000 باندې اخیستی دی دا اوښ ما تا سره معامله کړې ده بیع شوې ده دا نه په 10,000 باندې اخیستی دی هغه وایي دا نه که تاسو هلې په 10,000 باندې والګي نو زه دې بل ته ورکوم اوس نبي علیه السلام د دې خبرې سره هغه انکار وکړو چې نبي علیه السلام ایمان نه دی اخیستی نبي علیه السلام وفرمایل صحابه کرامو ته تاسو کې څوک شته چې زما ګواهي ورکړي تاسو کې څوک شته چې ګواهي ورکړي صحابه کرام ټول خاموش دي چونکې دا معامله د دغه سړي باندې چې د نبي علیه السلام په منځ کې په دشته کې شوې وه بل څوک ګواه موجود نو دغه یو صحابي دی حذیفه هغه چې دی هغه راغلو هغه وویل یا رسول الله هغه باندې چې ته وایي او نبي علیه السلام ته عرض کوي چې ای د الله رسول معظمه زه په الله باندې ګواهي ورکوم زه په الله ګواهي ورکوم چې دا اوښ تاسو په 10,000 باندې دې بانډواچي نه اخیستی دی تاسو او باندې چې ته ویل دا نه زما زموږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې دی دا نه په 10,000 باندې اخیستی دی ته دروغ اوس ولې ویل ولې نو څه کېږي خاموش شو ویل خلاص ما ته پیسې راکړه نبی علیه السلام ورته چې کوم قیمت د اوښ هغه ورته ورکړل اوښ یې واخیستلو دا باندې چې لاړل چې لاړو نبی علیه السلام دغه صحابي ته وایي چې زما صحابي دا راته ووایه چې تاسو زه کتلی نو م هلته کې چې کوم معامله شوې وه نو دا دا ګواهي په څه باندې ولې ګواهي وله ورکړه هغه عرض کېږي د الله محبوب پیغمبره تا ته الله محبوب پیغمبر دا ته الله رب العزت علوم درکړي دي قدرت درکړی دی دې خپل محبوب پرې جوړ کړي تاسو چېرې دروغ وایي نه چې تاسو موږ ته د الله خبرې کوئ د الله سره خبرې د اسمانونو خبرې کوئ په هغې باندې موږ یقین کوو نو چې تاسو زما مخامخ دې ته وفرمایل چې ما تا نه په 10,000 روپۍ باندې یا په دې قیمت باندې اخیستی دی نو تاسو
منصوره ده. او بیا قرآن حدیث کې ډېر مشهور آیات کریمه ده لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله رب العرش العظيم. دا آیات کریمه د سورۃ توبه اخري دو آیاتونه دا چې کله دا نازل شوي او دا صحابه کرامو ځان سره لیکلي وو ورته یاد وو او چې کله مختلف په دور کې او په مختلف په دور کې حضرت زید بن ثابت رحمه دا قرآن حکیم کتاب شکل کې لیکلو شکل کې لیکلو نو بیا به هر آیت چې لیکلو د هغې نه مخکې به ګواهان راوسته چې د آیت د ویلو د ګواهان راوله چې دا ګواهي خلک وکړي چې او دا د قرآن مجید آیت کې موږ نبي اسلام اورېدلی نو هغه به موږ ولیکو. دغه آیات کریمه دغه حذیفه صحابي سره موجود دی راغلو او هغوی ته یې وویل صحابه کرام چې دا آیت ولیکئ دا آیت چې دی ولیکئ دا د قرآن مجید آیت دی ما نبي اسلام نه اورېدلی دی. هغوی ورته وویل ځان سره یو بل صحابي راوله ځان سره یو بل ګواه راوله ځان سره یو ګواه راوله هغه ورته وویل زه په خپله باندې د دوو ګواهانو مالک یم زه دواړه استعمالوم چې زه یو ګواهي ورکوم دا په دوو باندې قبول ده نبي اسلام دا فرمایلي دا آیت ولیکئ. عزیزان الله رب العزت نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه علوم ورته ورکړي دي هغه فضل کرم احسان یې کړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام یې فرمایي اني اوتیت خزائن السماوات والارض ما ته د اسمانونو او د ځمکې د خزانو چابیان راکړل شوي دي. انما انا قاسم والله يعطي بشکه زه متقسمونکی یم د الله خزانې زه تقسیموم او ما د خپل رب چې دی هغه ما له راکوونکی دی د الله خزانې دي او دغه محبوب پیغمبر سره چابیان دي. په حدیث شریف کې دی اني اعطیت مفاتیح خزائن السماوات والارض ما ته الله رب العزت د اسمانونو او د ځمکې د خزانو ټولې چابیان راکړي دي. عزیزان الله ورته دومره اختیار ورکړی دی چې قرآن کې په قرآن باندې تخصیص کول په قرآن په احکاماتو کې چینج کول دا الله رب العزت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي. نبي علیه السلام فرمایي تاسو به نن سبا اورئ په دې میډیا باندې چې زموږ تاسو دپاره صرف قرآن کافي دی زموږ ستاسو د فیصلو دپاره قرآن کافي چې قرآن کې راغلي بس دا صحیح په هغې به عمل کوو. حدیثو کې ډېر ګډوډ دي او حدیث بې اعتباره دي حدیث باندې عمل نشته بس صرف قرآن باندې عمل دی. یا سلفي نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایي چې ای زما صحابه کرامو یو دور به راشي هغه دور کې به یو غټخېلی سړی به ناست دي په څه باندې به ناست دي په تخت باندې به ناست دي او دا یو خبرې په بل باندې اچولې وي او هغه به خلکو ته دعوت ورکوي چې زمونږ د ستاسو ترمنځ به صرف یو قرآن مجید کافي دی یو د الله دا کلام کافي دی موږ ته د نور څه ضرورت نشته. نبي اسلام فرمایي خبردار اوسېږي دا سړی بېدینه دی دا ګمراه دی ما ته الله رب العزت چې دغه کلام راکړی دی ورسره الله رب العزت ما ته بله وحي راکړی دی حکمت او رسالت یې ما ته راکړی دی او ما ته الله رب العزت وحي خفي دا سنت راته راکړي دي نو تاسو چې کله عمل کوئ نو په قرآن هم کوئ او زما په سنتو باندې هم عمل کوئ. نو تاسو موږ دپاره کامیابي په قرآن او سنت کې ده. که کوم انسان صرف قرآن وي قرآن باندې عمل نشي کولی دی ګمراه دی. نو دې سره قرآن سره په حدیث هم باندې اوس په قرآن حکیم کې عزیزانو نبي اسلام فرمایي په قرآن کې داسې شی نه دي چې هغه الله رب العزت حرام کړي دي او په شیانو کې په قرآن په شیانو کې دوه شرطه دپاره جایز کومه. قرآن کې الله فرمایي حرمت علیکم المیتة الله تاسو باندې چې دی مرداره یو ځناور چې ذبحه شوي نه وي او هغه مړ شي تاسو دپاره الله دا حرام کړی دی. الله فرمایي نبي اسلام فرمایي زه دوه پیسې حلالومه یو چې دی کب د ذبح نه بغیر چې دی کب د ذبح نه بغیر که مړ شي دا تاسو دپاره جایز دی دا تاسو خوړی شئ. او بین کټېدل دا ملخ ګډ ملخان په هغه دور کې هغه دور کې شو کې په صحرا کې په دغه ځایونو کې چې دی خوراک کم میلاوېږي نو دغه ملخان چې دی دا چې کله مړ شي دا چې دی انسان بغیر د څه نه بغیر د ذبح نه چې دی دغه ملخ زناور دی او دا چې دی دا حلالولی خوړی شي او استعمالولی شي. او نبي اسلام فرمایي قرآن حکیم کې چې دی دوه وینې دا الله چې دی دغه مسبوح دوه وینې الله چې دی وینې حرام کړي تاسو باندې زه دوه وینې چې په تاسو باندې جایز کوم. هغې کې یو چې دی یو وینه ده هغې نه ټوله وینه روانه وي چې زموږ لپاره الله جایز کړې ده او بل یو بل عذاب دی چې هغه هم وینه ده او الله تاسو موږ لپاره جایز کړې ده. همدارنګې
ګورې چې په قرآن حکیم کې چېرته نه دي راغلي چې د سړي دپاره سره زر چې دی دا حرام دا نبي علیه السلام حرام کړي نبي علیه السلام حرام کړي دي چې سړو دپاره به سره زر باندې نه استعمالوي صرف ښځې به استعمالوي دا ریخمي کپړې نبي علیه السلام فرمایي د ریخم کپړې دا د سړو دپاره ما حرام کړي د سړو دپاره په قرآن کې حرام شوي نه دي قرآن کې الله ذکر کوي چې نبیان به ریخمي کپړې راشي لیکن نبي علیه السلام فرمایي ما ستاسو سړو باندې ریخمي کپړې او دا سره زر چې دی دا حرام کړل او هغې نه بعد یو صحابي راځي د هغه په بدن باندې څه کېدل د هغه په بدن باندې خارښت لګېدلی و نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ټولو صحابه کرامو دپاره ریخمي کپړې اچول حرام دي او هیڅ صحابي دغه چواردا دپاره جایز دي هغه صحابي د ریخمو کپړې اچول سره زر د سړو دپاره نبي علیه السلام حرام کړي دي د هغې باوجود سراقه بن مالک ته نبي علیه السلام فرمایي ای سراقه زه هغه وخت وینم راتلونکی وخت وینم چې ستا په دې لاسونو کې د کسرا د ایران د بادشاه د خالصو سرو زرو کړي دي هغه ستا په دې لاسونو کې زه وینم او بیا سعد بن وقاص یې په خپل دور کې ایران فتح کړلو نو د کسرا د بادشاه چې کومې کړي وي د سرو زرو خالصې هغه باندې والی غنیمت کې راغلي هغه زموږ څخه راواخیستې او سراقه بن مالک ته یې واچولې هغه صحابي به هغه کړي د بادشاه دا کړي په خپل لاس کې اچولې او هغه به یې خوځولې او په صحابه کرامو کې به مطلوب جنګونه به یې کول جهادونه به یې کول نو هغې لپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دی دا هم جایز کړي وو عزیزان ما دا عرض کولو په شروع کې ما عرض وکړو چې الله رب العزت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته علوم دیني هر قسم علوم چې الله رب العزت د مخلوق دپاره کوم علوم ساتلی دي چې محفوظات کول دي حضرت صاحب فرمایي چې نبي علیه السلام یو ځل د سحر په وخت کې ودرېدلو او موږ ته د برق الخلق د کائنات د شروع نه والی نبي علیه السلام د کائنات د شروع نه والی موږ ته علم راکولو بیانولو ماسپښین ټیم شو نبي علیه السلام ممبر چې ته راکوشو ماسپښین جمع راکړه بیا چې دی ماسپښین لمانځه نه بعد نبي اسلام بیا ودرېدلو تر مازدیګر پورې بیا د مازدیګر جمع راکړه هغې نه بعد بیا ودرېدلو تر ماښام پورې او نبي علیه السلام موږ ته د کائنات د شروع نه والی تر قیامته پورې او په قیامت کې چې جنتیان جنت ته داخل شول او دوزخیان دوزخ ته داخل شول خپل مقامات ته ورسېدل دغه ټول علوم او معلومات نبي علیه السلام موږ ته راکړي دي بس چا چې هغه یاد وساتل هغه ته یاد پاتې شول چا ته چې هیر شول هغه نه هیر شول او هغې صاحب خودي صاحب فرمایي چې نبي علیه السلام موږ ته د کائنات د شروع نه والی تر اخره پورې چې جنتیان خپل منزلو ته ورسېدل دوزخیان خپل منزل ته جهنم کې ورسېدل نبي علیه السلام موږ ته د هر شی خبر راته راکړې تر دې پورې چې په هوا کې یو پرندي په هوا کې یو مرغه وزر وهلی دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دغه وزر هم ذکر راکړه وکړو چې په اسمان کې د پرندي دا وزر وهلی د هغې علم راته راکړی الله رب العزت په خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوم فضل او کرم او احسان پرې کړی دی همدا هغې وجه ده چې الله رب العزت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه فیوض و برکات د هغې امتیانو ته د هغې امتیانو ته د هغې اهل عیال ته اهل بیتو ته او بیا په دې کې لوی لوی مشایخو ته الله رب العزت دغه علوم ورته ورکړي دي چې هغه علوم الله رب العزت چې دی عام انسانانو ته دې ورکړي وصفات رحمت الله علیه د حضور علیه السلام نایب دی د حضور السلام بچی د خاندان کې د حسني حسیني سید دی حسني حسیني سید دی په دې باندې د خبرو ختموم هغې ته یو ځل هغه دور کې یو سړی ډېر مالدار و د هغه اولاد نه یې نه کېدلو چې اولاد یې نه کېدلو نو هغه چاته لاړلو او یو بزرګ ته لاړو بزرګ یې ما ته دعا وکړه چې الله ماله اولاد راکړي ما له دولت کې ډېر راکړی دی او بچي مې نشته دعا وکړه چې الله ما ته چې دی اولاد راکړي هغه بزرګ مراقبه شو او چې مراقبه شو بیا یې سر اوچت کړلو او دلته یې وویل چې ستا په نصیب کې اولاد نشته ستا په نصیب کې اولاد نشته بس ته صبر کوه الله به تا ته آخرت کې اجر نصیب کړي هغه سړی لاړلو صبر کې څه وخت تېر شو بیا یو بل بزرګ ته لاړلو هغه بزرګ ته یې دا وویل ما ته دعا وکړه چې الله راله بچي راکړي هغه بزرګ چې دی هغه هم چې مراقبه وکړه نو هغې مراقبه وکړه او ورته یې وویل چې ما لوح محفوظ وکتلو نو ستا چې دی ستا په نصیب کې اولاد نشته بس ته صبر کوه تا ته به الله اجر درکړي ته ویل دعا وکړې چې الله ما له څنګه راکړي چا ورته وویل چې ته لاړ شه بغداد ته په بغداد کې د الله رب العزت یو محبوب بنده اوسېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اولاد کې د حسني حسیني سید دی سید عبدالقادر جیلاني نامه ده رحمت الله علیه نامه ده هغه ته لاړ چې هغه ته دعا وکړي چې چې الله راته اولاد درکړي چې کله دې راغو سپاک رحمت الله علیه ته دا سړی راغو مالداره او عرض یې وکړو چې
والے تاسو الله تعالی سره دې شان درلې ما د پاره دعا چې الله ما ته اولاد راکړي هغه مراقبه شو او دې وویل چې تاسو نصیب کې اولاد نشته صبر کوه ته تاسو دوه کې ما د پاره تاسو الله محبوب کې الله تعالی سره دې شان درلې د نبی اسلام اهل بیت کې دا شامل دي الله تاسو خاطر کې ما د پاره دعا وغواړه دی ورته خلاص شول دي چې را پاسه او د ما دې الله سره خپل بلاو لګوا ما الله سره خپل بلاو لګوا هغه نه بعد سبحان الله سبحانه وتعالى الله اے الله چې کوم اولاد زما په نصیب کې لیکلي دي هغه اولاد چې دوه ماشومان په د تبخم د توانی ورته الله دعا وکړه چې کار دې ردلو الله ورته یو څه ورکړو چې بل کار دې الله ورته بل څه ورکړو اوس هغه ماشومان له کوم دی ویشو دا سره په لار باندې روان دي دا ماشومان زموږ ورسره دي هغه مخکري مصدق حاضر شلو هغه سره ملو شلو هغه تاسو کې دا ماشومان د سرسوک دی ورته وی دا زما بچی هغه ورته وی چې دا ستاسو بچی دي نو ستاسو بیبي ولدا سره واده کړل دي څنګه دوباره کې تاسو واده شوی دی نه شوی ودا ستاسو بچی نه کېدل ستاسو نصیب کې بچی نو په لوح محفوظ کې الله ما ته علم راکړی دی کشف راکړي لوح محفوظ ما ته راغلی نفسا بچیونه دغه یا شو دغه او بشک ولو خو ما ته اوسې پاک رحمت الله علیه د نبی اسلام د آل بچیو الله تعالی محبوب هغه سوال کړی دعا کړی و هغه دعا الله ته ورکړي دا بچی راکړي هغه وزت بیا په دعا کې وشو چې مراقبه شو هغه باندې سره وجود کو مسکې چې بشک د رښتیا وای دا اوسې پاک رحمت الله علیه او نصیب کی او لوح محفوظ کی چې الله رب العزت عزت اولاد لیکلو عزت اولاد او اوس په شو کتل راځي کې دیال د پاتې شي دی هغه اولاد الله رب العزت دغه په دعا په وجه باندې الله چې تاسو د خپل عزت او چې تاسو څه نصیب شي دي الله رب العزت دغه علوم ورته عزیزان ډیر واقعات دي چې د نبی اسلام واقعات په حساب دي او د نبی اسلام د اهل بیت او د هغه صحابه کرام واقعات موجود دي چې د راتلونکي زمانه باندې الله وکړو علوم متوفر دي الله رب العزت تاسو ته د یسوع خبر باندې د نبی اسلام والسلام محبت عظیم احترام نصیب وګرځي او